أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سورة بقرة द्रेमा सिपारा 256 नंबर आयात। ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्द मिनल गय्य। दिन के इकराह और जबरदस्ती निश्चरे दे आयात बांधे बाज खलक एतराज कई कि दे आयात न मालूमीगी कि दिन के जबरदस्ती निश्ता पजोर बांधे सोक मुसलमान अवले नशे हाल दार कि प इस्लाम के दा द जिहाद और द क़िताल तालीम द सद पारे द जिहाद आयातुना खुद ला इकराह फी दीन सरे तारुज राजी मुकाबलो टकराव ये राजी न क बंदल सोच फिक्र उठी न टकराव और तारुज निश्ता दा एतराज बेजाया ले इस्लाम चरे हम जिहाद द दे द पारा न कई चिदा काफिरान ने पजोर मुसलमानान की और न दे द पारा द जिहाद तालीम इस्लाम वर्कई बल्कि जिहाद और द जिहाद तालीम द दे द पारा रे कि प दुनिया के कम फसाद कीगी अगर फसाद द खुदे नाख्वाह रे दावे मखनीवे दे प जिहाद बांधूशी वयसअउन फिल अर्द फसादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन। काफिरान खलक पजमक के फसाद कई और अल्लाह फसाद न ख्वाही न द जिहाद प जरिया बांधे फसाद लेरे कोलिशी न द काफिरों सर जिहाद दा से दी लकमार लड़म या नूर मोजिर जनावर वजिल यानी कम खलक कि इस्लाम पलार के रुकावट जुड़ेगी तो इस्लाम दगा रुकावट दमखे न लड़कोल गवाड़ी और कम खलक कि इस्लाम पलार के रुकावट न जुड़ेगी अगवी सर इस्लाम जिहाद न कई न जनाना और माशुमान बची और शल गुड और बुढ़ागान का मैदान जिहाद के मखिल राशि इस्लाम दवी दवजिल हुक्म न कई न ब जनाना वजने न ब माशुमान वजने न ब शल गुड वजने न ब बुढ़ागान वजने और न ब द काफिर अग मशरान अग पिरान चावी जंग न कई द मुसलमान पलार के रुकावट न जुड़ेगी अब हम न वजने नो द इस्लाम द दे तर्ज अमल ना
دا خبره بالکل واضح کیږي چې د جهاد په ذریعه باندې یو کافر هم لا تر اوسه پورې چا مسلمان کړی نه دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو بوډۍ مخامخ شوله چې کافره وه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام دعوت ورکړ. نو بوډۍ ورته ویل انا عجوز کبیرة والموت الی قریب، زه خو ډېره بوډۍ یم او مرګ ما ته ډېر نږدې دی، په دې اخر وخت کې خپل مذهب نه پرېږدم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا واورېدل نو دا بوډۍ یې په ایمان راوړلو مجبوره نه کړله او ویې فرمایل چې لا اکراه فی الدین، دین کې زبردستي نشته او په ایمان قبلولو باندې زبردستي کېدی هم نشي، ځکه د ایمان تعلق د زړه سره دی، ظاهري اندامونو سره نشته دی. او د جهاد تعلق او د جبر او د اکراه تعلق دا خو د ظاهري اندامونو سره دی. نو په جهاد خو به ظاهري اندامونه متاثر شي خو په زړه کې ایمان په دې نه ورځي. نو آیاتونه د جهاد د لا اکراه فی الدین سره تعارض نه لري. لا اکراه فی الدین، په دین کې زبردستی نشتا، څوک په زور باندې دین ته راوړلی نشي، په ښکلي اخلاقو به یې راوړی. قد تبین الرشد من الغی، په تحقیق سره ښکاره شوی دی هدایت د ګمراهۍ نه. قد تبین الرشد، په تحقیق سره ښکاره شوی دی هدایت من الغی د ګمراهۍ نه. فمن یکفر بالطاغوت، پس هغه څوک چې کفر وکړي د شیطان نه، د شیطان نه انکار وکړي. فمن یکفر بالطاغوت، پس هغه څوک چې انکار وکړي د طاغوت شیطان نه. ویؤمن بالله، او ایمان وروړي په الله پاک باندې. فقد استمسک بالعروة الوثقى، په تحقیق سره د منګولې ولګولې بالعروة الوثقى، په هغه مضبوطه کړۍ باندې، مضبوطه رسۍ او مضبوطه کړۍ په هغې باندې منګولې ولګولې. یو مضبوطه رسۍ وي او په هغې کې کړۍ وي، حلقه وي پکې، هغه دې مضبوطه ونیوله. نو دا کړۍ او دا رسۍ شلیږي نه، ماتېږي نه. نو چې چا په مضبوطه لاسونو مضبوطه کړۍ او رسۍ نیولې ده، دی به غورځېږي نه، دی به په امن وي، د غورځېدو نه به په امن وي، خطره نشته. البته که څوک لاسونه سست کړي او دا کړۍ او دا رسۍ پرېږدي، جدا خبره، بیا به غورځېږي. نو که چا د دین اسلام دا مضبوطه رسۍ مضبوطه ونیوله، نو اسلام مضبوط دی، دا بنده به خطا نشي، دا به ګمراه نشي. او که چا رسۍ په خپل لاس پرېښوه، یعنې دین له استعفا ورکړله، مرتد شو، نو دی هلاک شو. لا انفصام لها، نشته رشلېدل او کټ کېدل دې رسۍ لره. والله سمیع علیم، الله اورېدونکی هم دی، علیم خبردار هم دی. الله ولی الذین آمنوا، الله دوست او مددگار دی د هغې خلکو آمنو چې ایمان یې راوړی دی. یخرجهم من الظلمات الی النور، الله اوباسي دوی لره من الظلمات، د تیارو د شک او د کفر نه، الی النور، رڼا د ایمان ته. والذین کفروا، او هغه خلک چې کفر یې کړی دی، اولیاؤهم الطاغوت، ملګري د دوی شیطانان دي. یخرجونهم من النور، او باسی دا شیطانان دے کافر لرا من النور، رڼا د ایمان نه، الى الظلمات، تیارو د شرک او د کفر ته. اولئک اصحاب النار، هم دا کسان مرګري د دوزخ دي، مرګري د اور دي. هم فیها خالدون، دی به همیشه په دې دوزخ کې وي.
अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक पर इराक के द नमरूद पर दौर हुकूमत के पैदा कर। नमरूद पखपल वाले काफिर और टोल कौम काफिर कड़ी। द नमरूद दरबार तक वकम सड़े वड़े दरखास्त बे पेश को, अवल बे नमरूद त सिजदा उकड़ा, रुस्त बे खबर कोला जानते खुदे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पता से वक्त अल्लाह पाक पैदा कर कि गिर चापेर टोल वतन द शिरक कुफर न डको। द इब्राहीम अलैहिस्सलाम खपल प्लार आजर बुताने जोड़ोल, बुताने खरसोल, द बुतान इबादत को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम द नमरूद दरबार ता हाजिर शो, सिजदे उनकड़ा। नमरूद ते तपोस को वेता मा त सिजदा वले उनकड़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो फरमाइल ज़द खपल रब न अलावा बल चा त सिजदा नको। नमरूद वतवे वाले ज़द रब न यमा। न इब्राहीम अलैहिस्सलाम होते तो हाकिम द मुल्क ये रब ने हाकिम तो रब न वेमा। रब अगजात थे कि जमदी कवल कई मड़ कवल कई। न नमरूद होते ताकार खुजम कोमा मड़ कोल जमदी कोल जमा कार दे। वक़े जानी रावसन यो बेगुना और यो गुनाहगार। अगर बे गुनाह कत्ल को वेदा जमदे उमर ने को, अगर गुनाहगार प्रेख हो दे वेदा मरोदा ने जमदे को। सोक जमदी कोल वालम जमदी को मत सोक मड़कोल वालम अगर मड़कोम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम व तबियत ज़ैम दलील पेश कर। वे ज़मारब नवर द मशरिक न राखे जाई, कतर रवि ते द मगरिब न रोके जावा। दिले के दिल लाजवाब शो, मलामत शो। द दुनिया इज्जत शराफत हुकूमत के यो बंदत मिलोशी न बादशाह वतवेलिशी मलिक वतवेलिशी। दे नमरूद द इब्राहीम अलैहिस्सलाम द यवे खबर जवाब को जमला कोल जमदी कोल जकुम और कले ज़ैम खबरों को नवर द मशरक ना ज़मार राखे जाई। नो दे हिदायत व तो नशो कि दे जवाब करे। دا چې ویلی شو چې دا د مشرقه خو یې زه راخېږومه او د مغربه دې ستا خدای راخېږي. خو د ده په زړه کې بې اختیاره دا خبره راله چې الله موجود دی او دا د مشرق انور الله راخېږي او د مغرب هم راخېږولی شي او دا سړی پیغمبر دی او که ته ووایې نو اوس به خامخا د مغرب انور راوخېږي او که داسې وشو یو عظیم انقلاب به په دې ټول عالم کې راشي او زما حکومت او اقتدار به ختم شي.
چې دا معجزه خلک وویني ټول به رانه واوري. نو یې په دې باندې راسي او پوټې پس راغی وې نه وې چې د مشرق یې زه راخېږم او د مغربه دې ستا خدای راوخېږي. ملامته شو. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم تر آيتا كتلنري إلى الذي أغكستا حاج إبراهيم تجگل أو بحثك ود إبراهيم عليه السلام سرا في ربه فحق در رب ددك ان آتاه الله الملک پدی وجه چې الله تعالی حکومت ورکړو بادشاہي ورکړو الله حکومت او اقتدار ورکړو پدی نشک مست د الله تبارک ابراهيم عليه السلام سره بحث او جګړه کوي. اذا قال ابراهيم ربي الذي فكم وقت ابراهيم عليه السلام او فرمایل ربي الذي رب زما غزات يحيي ويميت چې جمدي کول کوي او مړ کول کوي. قال انا احيي واميت نمرود ویل زه جمدي کول کوم او زه مړ کول کوم. قال ابراهيم عليه السلام فرمایل فان الله ياتي بالشمس قد بشك الله پاک راخیجی نور من المشرق دا مشرق دا طرفنا فأتی بها من المغرب پستی دا مغرب دا طرف راولا فبهت الذي كفر پس حیران پاتشو اغا کس چی کافرو نمرود کافر حیران پاتشو والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نکی قوم دا ظالمانو تا. او كالذي مر على قرية آیاتا معلوم نه د قصه پشانت د هغه کس مر على قرية چې تیرې د په یو آباده باندې وهي خاویة دا آبادی را پرېوتلې وه على عروشها په چتونو باندې اول چتونه را پرېوتلي وو وروسته پې دیوالونه را پرېوتلي. بخت نصر یو بادشاه او په بیت المقدس باندې حمله وکړله. بني اسرائیل یهود دوی خوار او ذلیل کړل مړه کړل قیدیان کړل. بیت المقدس هم ورسره روان ویجاړ کړ تورات هم چې ختم کړ او ټول ښار یې ولا تباه او برباد کړ. په دغه قیدیانو کې عزیر علیہ السلام هم قیدی شو او سموده پس د قید نه چې آزاد شو نو په خر باندې سورو او د خوراک څښاک څه انتظام ورسره و. نو چې کله د خپلې علاقې ته راغی او وی کتل نو دا ټول ښار روان ویجاړو چتونه را پروتي وو بیا په دیوالونه را پریوتي وو او خلک مړه شوي مړي پراته وو. ده چې ورته وکتل نو تعجب واغېسته یا الله دا ښار به هم ابادېږي دا مړي به هم قیامت کې جمدي کېږي. نو په جمدي کېدو خو یقین وو خو څرنګې به جمدي کېږي هغې کیفیت یې غوښته چې خدای دا به څنګه جمدي کېږي. وایي چې دا خبره یې په زړه کې راغلله نو دله الله خوب وروسته او په خوب کې ترې روح پرواز وکړ. نو دې 100 کاله په ځمکه پروت دی وفات شوی دی او ده یو طرف ته خر تړلی دی هغه خر هم مړ شو غوښې ختمې شوې او تش هډوکي پاتې شو. نو 100 کاله پروت دی خو د خلکو د نظر نه الله پناه کړی دی. نه دې چاته ښکارېده نه د ده دا خر چاته ښکاره کېده او 100 کاله په ځمکه پروت دی. نور باد باران دا پې تېرېږي را تېرېږي
نو چې سل کاله تیر شو نو دې الله پاک جمدې که بیدار یې که سل کاله پس بیدار شو نو الله پاک ته تپوس کوي دلته دې څومره وخت تېر که وی یو ورځ به مې تېره کړي خو چې ویې کته نو نور پروتې نو وی لا خو نور نه دی پروتې نو ټوله ورځ نه د ورځې څه حساب مې تېره کړي یو ورځ یا د ورځې څه حساب وی فرشتو ورته وی چې سل کاله دې تېر کړل ورځ او نیمه ورځ نه ده سل کاله خو ته لږ د خپل طعام ته وګوره چې تا ځان سره د خوراک سره وړي یا د څکلو دې سره وړي نو د خوراک څښاک ته دې وګوره دې کې فرق راغلی دی سل کاله کې ستا په خوراک څښاک کې هم فرق نه دی راغلی سل کاله کې محفوظ دي او ته دې لږ خر ته وګوره نو هغه خر د هډوکو یو ډانچه وه او هغه هم خواره واره هډوکي خواره واره او په نور او په باد باران باندې دا هډوکي تک سپین پاتې شي چمکدارو نو هډوکي ولیدل د خر هډوکي پراته دي وی دې هډوکو ته وګوره بیا دې هډوکو ته یې کتل خواره وارو راغونډ شو نو ډانچه ته جوړه شوه بیا دغې هډوکو ته غوښه او سرمن ور واچولې شوله بیا پکې روح واچولی شو او د ده په مخ کې پاڅېده متیاز یې وکړې خاشونه وکړل لکه یې ډانډه کړه په مستی کې راغی ده په خپلو سترګو ولیدل مشاهده یې وکړله چې الله جمدي کول دقسې کوي وی اعلم ان الله على كل شيء قدير پوهېږم چې الله په هر څیز قادر دی دا مړي به الله جمدي کړي زه جمدې کړم او زما مخکې زما خور جمدې کړ داسې دا ټول مخلوق به الله جمدي کوي عزیر علیه السلام بیا خپل کلي ته راغی کلی آباد شوی و خپل بچي یې ولیدل رور یې ولیده د رور بچي یې ولیدل خو هغوی دې نه پېژنده بیا ده ورته یې زه عزیر علیه السلام یما بیا خو سل کاله مخکې مړ شوی دی تا هغه نه یو بوډۍ وه هغې وی عزیر علیه السلام مستجاب الدعوات و د هغه دعا قبلېده نو زما نظر نه لګي که ته عزیر علیه السلام نو دعا وکړه چې زما سترګې بینا شي نو چې زه دې ووینم نو وبه دې پېژنم چې ته یې که نه هغې ته یې دعا وکړه هغې سترګې بینا شولې چې ورته یې وکړه ته ویې دا خو عزیر دی او دویمه علامه ته ده وغوسته چې د تورات حافظ څوک نه و او عزیر علیه السلام د تورات حافظ و وی ته واوروه که تا د تورات درځي ته به یې ته به عزیر علیه السلام یې هغه چې واورو تورات یې واورو نو خلکو واورې او دا خو بلکل همدقه عزیر علیه السلام دی هو دا خو هغه د خدای زوی دی عزیر ابن الله په مخه یې کفر وکړ د عزیر علیه السلام یو ورور او ده سره په یو ورځ پیدا شوی دی او په یو ورځ وفات شوی دی او سل کاله ترې کشر دی او سل کاله ترې مشر دی مشري کشري څنګه راله عزیر علیه السلام سل کاله وفات پروت و نو د هغه د عمر نه دا سل لرې که او دا رور یې جمدی و نو هغه سل کاله زیات جمدی شو او دی سل کاله کم جمدی شو په یو ورځ پیدا دی په یو ورځ فنا دی یو سل کاله مشر دی او بل سل کاله کشر دی او کالذی مر علی قریة او تا ته قصه معلومه ده په شانتې د هغه کس مر علی قریة چې هغه تېرېده په یو آبادۍ باندې وهي خالیة دا آبادي را پرېوتلې وه علی عروشها په خپلو چتونو باندې اول چتونه پرېوتي وو بیا پې دیوالونه پرېوتي وو قال انا یحیي هذه الله وی سرنګې به جمدي کوي الله پاک
अन्ना युही सरंगे बचन दी कई हाजिहिल्लाहो दी खार लरो दे आबादे लरा बाद मौतिहा रुस्त द मर्ग दे फअमातहुल्लाहो पस अल्लाह वफात को दलरा में अतआमिन फुल काला थुम्मा बासहू जेर जम देक और कम लबिस्त वे सुमरा वक्त तेर कर قال لبثت يوما او بعد يوم وما يورث ركلا او بعد يوم يا بعضه صدر وري قال بل لبثت 100 عام وبل كتاب تير کړي دي سل کالا فانظر الى طعامك فاصبرت لخل طعامك وشرابك ودسكلو چيستا دا انګوري شیره دسکلو د پاره او انځوان د خوراک د پاره ویدے خوراک شکاکتو لم یتسنہ تغییر پکی نوی راغلے زال شوی نبی خراب شوی نبی وانظر الى حمارکا لگ دے خرط دے اگورا ولنجعلک آیتا للناس دیر پارا چے اگر من تالا آیتا للناس نشانی دا خلق دا پارا وانظر الى العظام لگ نظرکا اڈکو دا دے خرطا کیفا ننشدها سرنگ من راجمکو دے لرا ثم نكسوها لحما يا من سرنگ دي تور اغندو غوخا فلما تبين له هر کله چې دته خبر واضح شولا قال اعلم وذ پويګما ان الله چې بشک الله پاک على كل شيء قدير په هر چیز باندې قادر دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.